الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين صدقت يا رب العالمين يقيدانا درين عالم کے لا معبود إلا هو ولا موجود في الكونين لا مقصود إلا هو جو تیرے لا بدستاری بیا تنہا چبنداری مجھو از غیر حق یاری کے لا فتح اقلاب بندے پروردگار امتی احمد نبی دوست دارم چار یار تابع و اولاد علی مذہب حنفیت عالم ملتی حضرت ولی خاکفائے غوث آدم میرے سایہ ہر ولی ہم پہر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے صحابہ ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر اور گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جس سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عزتمندو مسلمانانو دا اللہ رب العزت دا قرآن عظیم الشان ما تاسو مخکې د قرآن څه لږه معمولي وړه حصه دا تلاوت کړه تېره جمعه هم موږ په دې لږه حصه باندې خبره کړې وه او ما درته د تکبر تقسیم کړی درې اقسامو ته او دکه شان تکبر د کومو اتو اسبابو نه جوړېږي یعنې درته بیان کړو چې کوم علماو لیکلي دي نن په هغې څه مختصره شانته خبره کړو الله رب العزت قرآن کې فرمایي وایي زه تکبر کوونکي نه خوښوم چې څوک تکبر کوي تکبر تاسو ته ما د مسلم صاحب و د ترمذي شریف روایت ویلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تکبر څه ته وایي خلک سپک ګڼل او د حق نه مخ اړول او دا بیماری عامه ده زموږ په معاشره کې بعضې بیماری وي هغه محدودې وي خو دا عامه ده هر بنده د بل له ځان په څه نسو حساب سره ښه ګڼي یو کس که مالداره دی نو دی غریب ته سپک ګوري یو کس که منګزاره دی نو د څوک مونږ نه کوي هغه ته سپک ګوري یو کس که ښه سړی دی نو دی وایي چې دا بل کومه ګناه کوي نو هغه ته سپک ګوري یو کس که په خاندان ښه دی نو دا بل خو مړه وایي دا بې نسله دی که نه وایي د ده څه د خاندان نسب و نسب نشته ځکه داسې دی هغه ته سپک ګوري حالانکه کله یو کس ښکلی وي په حسن و جمال باندې هغه بل ته سپک ګوري کله انسان سره کمال وي نو دې بل ته سپک ګوري دا ټول اسباب علماو لیکلي ما تېره جمعه خبره کړه اوس خبره داسې ده کله حسن و جمال کله مال و دولت کله علم و عمل کله څه چې په هر اعتبار سره پتا کې تکبر راغی دا تباهي ده بربادي ده هلاکت دی لاندې کاندې ته به ورځي ساصرف عن آیات الذین یتکبرون بیا مدد اسباب دا مدارج مختلف ښودلي نو عزتمندو تکبر ما درته تېرې خبره دا کړې وه چې تکبر په یو حساب سره هم خلک که د خالق په مقابله کې شي
کدا اولو العظم شخصیاتو د پیغمبرانو په مقابله کې شي او زما او تعالی یو بل سره تکبر شي دا ټول ټیک نه بیا اگر چې مکه اذان او د الله په مقابله کې کفر دی د پیغمبر په مقابله کې کفر دی بیا خلکو ول خپل کیسې جوړې کړې دي الکه وی التکبر مع المتکبرین عن عبادت دا زمون د مسائل یو ګروپ ته نه دی بیان مرګري خلک کوي هغه کې دا سوال لري وي لکه وی دا کول شو څنګه وی التکبر مع المتکبرین عن عبادت ګور دا شکه نو ورته او شته خدا په مختلفو سيزونو سره نه کوي هغه چې کومه دا نه کوي په مختلفو یو د یو شان عبادت دی بل شان او ټول چې دا هیڅ سره نشته دا نه غړي وړي کیږي زیاده مربکه جوړي هغه تکبر چې دا تکبر کوي په ځای تکبر کوي کیږي تکبر مگا تکبر عزازیل رخوار کر بزندان لعنت گرفتار کر صاحب دا بلگنج وی تکبر شیطانو کو تکبر عزازیل رخوار کر دارے خوار کا تباہ برباد ہے کہ بزندان لعنت گرفتار کر دا لعنت جیتے دا ہمیشہ دا پارا ہوگا تو ہمیشہ دا پارے مردود ہوگا اور زمان استاد پورے محبوب رہنما سید الانبیاء والمرسلین آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ترمذی شریف روایت تے حدیث مفہوم بیاناو ویو انسان چې د قیامت په ورځ باندې تکبر کوونکی خدای پاک داسې ګرځي په شان د میګو ذلیل مخلوق وای ته ځان چرګه نو کنه ځان یې سره نه برابر د چا د بغاوت سر تر باندې رسیدلې د چا ټیټ شوی سر د املا تر تیر رسیدلې دیکھو بھائی کوئی سارے سر نہ برابر ہو دو کوئی ذرا سیدھے انسان ہے دو خدا سرا نو اللہ کے پشکل دمیگو کر دے ذلیل خوار دے ہو کر دے بیا دی بچنی یو کیدخانی طرف تا بوتلی شی اور انت بدلی خوراک دا جہنمیانو دا غناو دا غزوی دا غبینی یو سبل سا چکم دا جہنمیانو نزی ناگی نبایی گیا دا دیکھوی بیا دا بچی اللہ دیو سر نو آیا ستاکا کا بروت دی لوی دی خوغدا نو دقا مقام دی او کنا عاجزی دی خوغدا زمکی تاو گورا عاجزی کئی خلق پلا زان تراکاکی عاجزی کئی سوکم تنش اخلاسی دی زمکی کلنگ دی زورا ورد دی زوانان خوندی کری خالنگون رالی اے دکا زمکا دا عاجزی دا باکی لاندے براتر بابا چی دا فرعون دا زمانی دکا زمکی دا بسی بلدے دکا زمکی دا بسی او کلوین ادوی شخصیتی اولو العظم یا دکا زمکی دا بسی عاجزی باکی زان کے با عاجزی پیدا کی زان حس میں گان حسم زان میں گان بس ویدہ اللہ یو ادنا مخلوق یم کہ اللہ را بند رحمو کو غالباً یا ابو سعید خدری سے ہو یا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیت پاڑو کیا ہو یو کس ورطا دیر بازی رہی ہوئی مکاشبت القلوب کی لیکنی دیچی یو کس ورطا دیر کنزل منزل اوپر حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کوئی دوار لہوئے کوئی دا سی ورطا کرتا چاہاں سوئی نخواہ چاہاں دیر دوا کچھ تو لگیا ہے ہوتا تبا دیر رضی اللہ خدری صحابی یا ورطی جنا داتا چې سووي کنه نو که چېرته خدای پاک ماته بخښنه وکړه نو د دې څه حیثیت نشته بس هسې پر هوا منصوره بس هوا کې واجب دي کیسه ختمه شوه او که نه چېرته زه الله راټینګ کړم او زما یې پکړ وکړو بابا ستا خبرې کوي زه د ډېرو مستحق یم ځکه الله وایي سوک چی دا اور نخلاف چنو فقد فاز دا کامیابی اموندل سوک چی مان دولت حاصل کا دا کامیابی ندا دا اور نا چی بچ دا کامیابی نورتوائی گورا
سره دونه لوی شخصیت دا ورته نه یو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحبت تیر کړی دی زه خو ډېر لوی انسان یم ته څه شي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې بیعت رضوان کړی دی دا مې کړي دا ورته نه وایي څه وایي ورته وایي که چېرته راته خدای بښنه وکړله نو ستا خبرې بس تاسو وکړه وانوځي هوا کې ختمې شوې او که نه چېرته زما فقر خدای وکړ نو زه د ډېرو مستحق یم د دې مستحق نه یم او په یو بل صحابي باندې چا د پاسه ایرې ورویشتې کاکا ایرې مې ورویشته ایرې مې ورویشته ورته وایي کم بنده چې د اور مستحق دی دا ایره ورویشته کم بنده هغې خپل نفس داسې ختم کړ عمر رضی الله تعالی عنه اعلان کې ودرېده په اوښو صحابه روان دي وایي ودرېږئ ولې صاحب دا هغه ځای دی چې دلته کې ګورې ما به اوښان سرول ها خلیفه دې ویل خلک په خپلې ماضي شرمېږي ټول دی ستا پلار غریب و هغه ویل زما پلار نه زما پلار خو داسې هلکه ستا چې دی نو خاندان ته ښه خاندان ته ولې اوس ارامې کېدل نه ځان ورته په خپل کسب په خپل خاندان حالانکې خاندان بدلول داسې دي قصدن عمدن چې خدای تعالی کوم خاندان درکړی فقط وکړه دا شیخ حسن جان شهید رحمه الله خبره ته پښتون نو چې دین پکې نه وي پښتون سي د هر لکه څه شي نو که ته د هر خاندان سره تعلق ساتي چې دین درکې بس ته د کمال سره ته د کمال سره ټول خلک به وروسته وي ته به مخکې ولاړې او که دین درکې نه وي چې د ډېر اوچت د عربو سره تعلق ساتي که نه نو تر قیامته پورې به تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب د دین بابا الله وایي ستاسو مدار دا په تقوا باندې دی شعوبا وقبایل لتعارفوا دا خو د دې لپاره دي دا کبیري دا پښتون دی او دا پنجابي دی او دا د دې ملک دی او دا د هغه ملک دی دا صرف د دې لپاره بابا چې دا د پته ولګي چې دا عبدالله دی نو دا د روم دی دا عبدالله دی دا د پاکستان دی دا د افغانستان دی دا د امریکې دی دا د ټانکي دی چې دا پته درته ولګي دا د دې لپاره نه دی چې د روم والا اوچت دی پاکستان والا ښکته یا پاکستان والا اوچت دی دا ټانکي دی دا کیسې نشته دین خبر او موږ د دین نه لرې نهتو نو دا دی وایي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي زه هغه سړی یم چې کله به رانه اوښان به مې نه شو سرولې نو پلار به راته ډېرې خبرې ومې راته به وایي چې عمره ستا نه به اسم جوړ نه شي ستا نه به اسم جوړ نه شي خو دې اسلام ماله عزت راکړه نن زه دا عمر چې یم نو زه د لکونو مربع میل بادشاهي کوم دا د دې اسلام په دولت باندې او دوه سلطنت د دنیا عظیم سوپر پاور دا عمر را وګرځول دا د څه د وجې دا د دې اسلام د وجې ان الدین عند الله الاسلام هغه ورته سوپر درسته وایي صاحب دا خبرې دې ولې وکړې وایي زما زړه کې د بادشاهۍ دغه راغی چې عمره ته و خلیفه یې خلک درنه مخکې وروستو کېږي نو ما وایي چې دا تکبر د الله مال اکا دا زړه کې دې ستا تکبر راشي دې له به ګزار ورکې همداسې نه کېږي ګزار به ورکې دا به ختمې نه به کار کېږي د نیکانو صحبت به اختیارې نیکو مجالسو ته به ځې او که نه نیک درته د سړي دوې نه ښکاري وي سمجھایي نو د دې وجې وایي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک ته خیال کوه که دغه دې ځان دغه شان خوښي چې ذلیل او خواره ګرځې د قیامت په ورځ باندې د خلکو د خپو لاندې ګرځې دغه شان د قیامت په ورځ د الله د لعنت مستحق ګرځې په دنیا کې د الله د لعنت مستحق ګرځې نو که ځان د دې د مقابلې تیار بس کوه بیا تکبر کوه ورنه موږ د الله مخلوقات باغې کې الله تعالی یو عزت راکړی دی خو دغه عزت چې د دې انسان کله قدر وکړي نو الله دا بنده راړي او دې په ځمکه رواني خو د ده د ځمکې د هغه ګرځېدو د خپو کشان هغه په عرش باندې چې دی الله یې بنده ته وایي خو کله که دغه بنده ځان ونه پېژنده نو الله یې بیا د ټولو نه لاندې کندې ته وړي جهنم لاندې وساتي ستا وهله د الله مقابلې ته ودرېږي ځکه الله وایي حدیث قدسي دی چې څوک تکبر کوي د زما څادر شلول غواړي زما په څادر کې راته دننه کېدل غواړي ستا خوښه ده ته څه کوې د الله عاجزه بنده جوړېده پکار دي او ته په څه شي تکبر کوې بابا
په لاره کې ګندګي پرته ده مونږ چا اودسماتې کړې په ایمان یې څوک ګوتې وروړي نه وروړي او هر بنده فرض کې څو پیرې خپل چې دی اودسماتې باقي به څه شي تکبر څو پیرې دغه ګندګۍ ته ته به ذات خود لاس وروړې به څه شي تکبر یو بنده د فرعون د زمانې بادشاه د زمانې یو ماشي چې دی فرعون هم درته کیسه کړې چې موسی علیه السلام ورپسې راځي او ورته انا ربکم الأعلى دی خوا چې بل راشي هغه بادشاه د زمانې ځان ته خدای وایي ځان ته رب وایي خلک ورته سجدې لګوي یو ماشي پوزې ته لړ شي د هغې علاج نه ورسي د یو ماشي علاج سړي له نه ورسي یو مسله د متیازو راله چې خدای دې نښه کوي په خدای ګټولې دنیا یې علاج یو راغلي د خلکو مسایل خدای شته ګرځوي په دا ګرانه په دومره یو مسله چې خدای زمونږ استاد تاسو به هم اورېدلي اکثر به یې پېژنئ مفتي اعظم پاکستان مفتي محمد ظرفالله خان صاحب الله یې قبر د انواراتو نه ډک شي د هغه زوی مولانا انورشاه صاحب ډېر زیات قابل د هغه د مرۍ مسله هغه وایي هغه به موږ ته په درس کې ویلا وي چې داسې څوک وي که په دمونه یې که به د هغه خپله په افریقا او دوبۍ ته د هغه کاروبارونو د مفتي صاحب په لوی سطح او لوی لوی ځایونو کې د هغه علاجونه کړي وایي داسې څوک چې صرف د ده علاج وکړي که په دم وي او که په دوا وي چې په هر څه حساب وایي چې ځکه دکه یو زوی و بس که زمانه څه غواړي زه ورته ورکړم مواګي د مفتي صاحب چې څوک پاتې شوي یا د هغوی د هغه څخه دا مشهوره څخه وایي ما ته چا وایي صرف دا یو د هغه د څخه خبرات وایي ما ته چا وایي که ته خدای ښه کړې نو زه به ستا دپاره لس میخې حلالوم لس میخې ما ورته 10 میخې څه دي ما ورته وایي هغه اخر د هغه دا ارمان وایي چې زه اخره پورې امامت پرېږدم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما دا کمال خبره مکی صاحب چې هغه کله وفات وشو د هغې یادونه ورته یو دا د کمال خبره وه وایي چې سړی غټ شرمي شي نو هغه د امامتۍ نه لرې تښتي وایي مفتي صاحب به وایي چې دعا راته کوه چې کله به مکې معظمې ته راغې وایي به چې دعا کوه چې خدای مې اخري سلګۍ پورې د مصلي نه جدا نه کړي نه لرې نو حضرت مفتي صاحب به وایي د هغه وایي ما ورته وایي چې ته دا خبره کې که ما زه د هغه داسې شاته برانډه و هغې کې به هغه کتابونه وغیره پراته وي ما ورته که زه دومره ښه شم چې دغه ځای نه والم محرابه پورې زه په خپلو پښو باندې لاړم نو زما یو بار چې څومره دي 900 میخې وې پکې دا ټولې به د خدای په نوم باندې خیرات دغه سهار مونږ چې دوره تفسیر له لاړو مونږ ته وې 73 څو باندې وي نښې دا صرف دوره تفسیر باندې کړې چې دا به زه د خدای په نوم دي دغه ورکول به بیا باهرې راز موږ حساب لګاو نو هغه په لاس 66 لک روپۍ دا صرف په یو وخت باندې دا تقسیم دا د هغه مشهوره صحابه خدای پاک ورکړی خیر نو خبره نو هغه به چې خدای پاک په چا یو بیماري راولي هغه به وي که د ده خدای وایي چا علاج وکړو خدای پاک دې ټیک کړ وایي چې هغه زمانه څه غواړي نو چې خدای در باندې راولي بیا ګرانه شي چې الله یې ټیک کړي بس خو بیا کیسه جدا یا اقدام سبب شي یا چې دوايي سبب شي یا بل څه نو یو بیماری د انسان د ټینګي نه یو کار د ټینګي نه یو غم د بنده نشي ټینګي دی تکبر په څه شي باندې کوو او انسان څه شی دی علي رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوښتنه کوي انسان څه شی دی هغه دې انسان څه شی دی وی اول چې دی وی اول چې دی د یو نطفه ده یو ناکاره نطفه ده چې د بدن نه وځي په انسان غسل واجب وي داسې نطفه ده او اخره جیفه او اخره ګندګي ده خري بیا چې دا جوړېږي خوراکي نو دې پسې شي باندې په منځ کې تکبر کوي د الله رب العزت د مخلوق په وړاندې ځکه موږ مسلمانان د الله وړاندې خو نه کوو مسلمانان الحمدلله د مخلوق سپک مه ګوره چاته تکبر مه کوه لوی مه کوه ورنه او د دې ګزار ډېر ضروري دی د تکبر ګزار ډېر ضروري انسان له دا سخت نقصان کوي ما په کتل ډېر کړو هغه خبره خو بیا دې خبره نو بس کوشش دا پکار دی په دې مونږ پوهېږو بار بار ملګري هر میدان کې چې د تکبر نه ځان لرې ساتو الله رب العزت عمل کوي